رضوان زه ټیک ټاکر ما تعلق سره په ټیک ټاک باندې شو په ټیک ټاک باندې چې میسجونه ورغلو بیا چې ما سویت غو اسلام آباد کې نو په اسلام آباد کې سره وا او تقریبا یو میاشت سره باندې ما سره چې یو میاشت کړو اسلام آباد کې او چې کوم څنګه دا واسو شي کوم وایي سپریدا او تقریبا یو میاشت سره. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په ریسنټلی تاریخ کې په 4/8/2025 باندې د یو ماشومې د مسپلیس رپورټ درج په هغې کې چې کوم دی مونږ بیا کار شروع کړو نو دا مونږ سره رضوان یو ټیک ټاکر دی چې دغه ماشومه دا د ټیک ټاک په ذریعه باندې چې د دوی هلو های برابر شوي د یو بل سره تعلق ماله جوړ کړی نو د ټیک ټاک په ذریعه باندې دا ماشومه د کوره راویستله او دا د بوتله چې دا د بوتله نو دا د بیا هلته په اسلام آباد کې په هایټس کې چې کوم دی نو ساتلې وه تقریبا یو نیمه میاشت. بیا چې کله د یو نیمه میاشت دا ماشوم ځان سره ساتلې وه د هغې 13-14 سال عمر دی زموږ د ریسیټ تعلیم په ایریا کې اوسېږي. دا چې کله بیا پلار یې رپورټ وکړو او دې هلک ته پته ولګېده ټیک ټاکر ته چې را اوس پلار رپورټ وکړو نو ده داسې کار وکړو چې ده بیا د دې جینۍ ته دا خبره وکړله چې یاره ته اوس ځه او ستا پلار چې کوم دی نو رپورټ کړی دی. بیا دغه جینۍ دغه هایټس ته چې کوم دی نو را رخصت کړله هغه بیا مونږ ته میلاو شوله هغې مونږ سی ډي آر باندې په دغه کار شروع کړو هم مونږ ته میلاو شوه چې مونږ راوستله هغې ټوله خبره وکړله چې دا رضوان نومې ټیک ټاکر دی او زما سره په ټیک ټاک باندې هلو های جوړ کړي او بیا ته ماته وویل چې د کور راځه زه ورسره ووتم. بیا د هغې نه پس د هغې نه مونږ 104 بیان ریکارډ کړو د ده خلاف پراپر داویداري په 376 او 53 CBI کې مونږ پرچه ورکړله. دا هلک مونږ ونیو دا ټیک ټاکر دی چې کوم دی نو وایي چې او بلکل دا یعنې ما د کور ایستلې وه او ما سره وه او لکه بس ما استعمال کړی دی. بیا د هغې مونږ میډیکل رپورټ ته راکړو نو میډیکل رپورټ هم د دې پازیټیو راغی. نو دا اوس یو عجیبه غوندې کې دغه دی چې لکه سړی ټیک ټاک خلک یوز کوي څه دپاره او د هغې څه حساب کتاب وي او دغه وي نو دا وګوره دغه کس دی تاسو ته په خپله چې کوم دی نو تپوس وکړئ ورته بیا ومومئ د دې خپل جرم اقرار هم کوي او څه کوي تاسو تپوس وکړئ. والدینو ته دا پیغام ورکوو چې کوم ماشومان یا دا ټیک ټاک یوز کوي یا نور څه یوز کوي یا نور څه خبره اترئ نو کم از کم کیار پکار دی چې یو پلار یو مور ته د خپل زوی د موبایل هر څه پته لګي چې راکه دا موبایل زما د بچو سره شته او که نشته که فرض کړئ انکیس ای نو چې پازیټیو رول طرف ته ځي نیګیټیو رول طرف راځي چې هغه په هغې باندې چک ساتي چې یاره زما د زوی زما د لور د موبایل کې د ټیک ټاک کې دی څه کوي چا سره څه کوي دا د ایجوکیشن طرف ته ځي او که دا پرې د غلط کار طرف ته ځي.